ربنا اے زمون ربا انی اسکنت بشکما آباد کو من ذریتی خپل اولاد بواد پداسی وادی کی غیر ذی زرع چه فصل عند بیتک المحرم استاد کور کعبی سراج محترم دی ربنا اے زمون ربا یقیم الصلاۃ قائم کی منذ فجعل افئدة استزرنا من الناس دخل تهوي اليهم شمائل في ذي طرفتا وارزقهم من الثمرات او رزق قد يقدمون لعلهم يشكرون چې شکر وکړي حضرت ابراهیم علیه السلام دعا ذکر دی او د قران مجید د نزول په وخت کې چې کوم خلق موجود د مکه خلق چې هغه په شرک کې مبتلا او بل طرف ته د حضرت ابراهیم علیه السلام د منلو دعوا به هم کو نو الله تبارک وتعالى ابراهیم علیه السلام تذکرہ فرمایي چې تاسو د ابراهیم علیه السلام د منلو دعوا کوئ ابراهیم علیه السلام کو موحد د شرک نه بیزار او د الله جل شانه نه دا دعاګانې وکړي چې زما رب دا خار د امن مرکز وګرځي او ما او زما اولاد د شرک نه بچ ساتي او دغه شانتي دا نور دعاګانې په دې آیت مبارکه کې ذکر دي چې په دې آیت نمبر 37 کې دو دعاګانې حضرت ابراهیم علیه السلام وکړي دي چې کله حضرت هاجره او حضرت اسماعیل علیه السلام د مکی معظمه په دغه به ابو بیا لقب میدان کې په خود روان شو د الله جل شانه په حکم باندې دا دو دعاګانې په دې آیت کې ذکر دي چې یو دا دعا وکړه ابراهیم علیه السلام چې زما رب زما دا خزا دا بیبي دا اولاد اسماعیل علیه السلام په دې دشت او صحرا کې استاد دې محترم کور د بیت الله په خوا کې زم پردم او زم یو دا چې زما اولاد چې دې گزار وګرځي چې د مانزه پابند وي او دیم دا چې د خلقونه بعض خلق داسې وګرځي چې دا کوئی پزړونو کې د بیت الله مینا او محبت واچي چې کله د بیت الله مینا محبت د خلق پزړونو کې دي نو هغه به دغه مکی معظمه طرف ته برازي او دغه خار آبادی او دته با اوسېږي او ورسره دوی ته رزق روزي هم فراخ وي دې لپاره چې دې ستاسو د نعمتونو شکر ادا کړي نو درې دعاګانې شوي یو دا چې زما اولاد د مانځه پابند او دویم دا چې د خلکو په زړونو کې د بیت الله مینه محبت واچي او دریم دا چې دوی ته فراخ روزي د میوونه رزق پیدا ورکړي چې دوی ستا شکرګزار بندگان وشي نو ټول لومبي دعا دا وکړه خپل اولاد لپاره ابراهيم عليه السلام چې دوی منتظر وي ربنا اذن رب اني اسكنت بشكما آباد من ذريتي خپل اولاد بوادم پداس وادي غیر ذی زرع چې د فصل لري شارز مکدا بنجرز مکدا د ابو غیاز مکدا عند بیتک المحرم استاد کور کعبه سره چې محترم دي او دعاګانې سره ربنا ليقيم الصلاه از مربا چې دوی قائم کې موږ د مانزه پابند شي او په دې دعا کې دا حکمت چې کله یو اولاد د مانزه پابند شي نو الله تبارک وتعالى د رزق فراخت د عمر کې برکت واچي د رزق کې برکت واچي او چې کله یو مسلمان کامل مزګزار وي نو په اقصى صورت کې دی کامل مسلمان کې دي نو چې یو کس د مانزه پابند نه او د مانزه په باره کې الله نه لري نو دې چری هم یو کامل مسلمان نشي جوړي موږ بنیاد دی او د کلمې نه بعد چې فرض دی هغه موږ دی قران مجید کې الله تبارک وتعالى بار اقیموا الصلاه د مانزه د قیام حکم کوي د مانزه د کامل ادا کولو حکم کوي نو چې کله یو مسلمان کامل موز ادا کوي د مانزه کې د خصوصیت دی ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر د هر ناجایز کار نه او د هر فحاشۍ نه د موز انسان باندې کوي یو مسلمان چې کامل موز ادا کوي نو دی به حقوق العباد ادا کوي حقوق الله هم ادا کوي یو مسلمان چې کامل موز گزار وي دی به د غلانا د ډاکینا د دوکینا د دروغنا د فحاشینا د اوریانینا د هر ګناه نه د دې مانزه په طاقت سره بدی بچی او چې کله یو مسلمان د مانزه په حواله سره غافل وي د مانزه فرایض د مانزه واجبات او د مانزه سنت او مستحبات کامل مزنا ادا کوي د ژوند کې چرته هم کامل والی د شرط دی یو کامل مسلمان نشي جوړی دي تر څو پوری چې کامل مزګار دي دی وجنا رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل مبارک ژوندۍ کې دومره تاکید کړی د مانزه په حواله سره چې کله د الله محبوب پیغمبر دنیا نه تشریف وړو د دوه جهان سردار مبارک په جمع باندې الصلاه د لفظ کې زما امت د موږ پرې نه دي دا موږ پرې ځکه چې کله یو مسلمان د مانزه په حواله سره غافل شي
د الله رب العالمین د مدد نه د نصرت نه دی محروم شي د الله جل شانه د نظر نه دی وګرځي الله رب کائنات فرمایي چې کله یو مسلمان پنځه وخت مونږ کوي زه په خپل ذمہ داري سره د ټول ضرورت پوره کوم او چې کله دی موږ پرې دی نو بیا خپل خوخه ده چې څه کوي الله تبارک وتعالى د نظر نه دی وګرځي دی وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل تشریف فرمایي یو کس راغی مونږ یو کو او بیا راغی سلام واچو السلام علیک یا رسول الله پیغمبر علیه السلام فرمایي وعلیکم السلام صلی فانک لم تصلی تلار شاه دوباره مونږ په تاسو ته دوباره مونږ یو کو او بیا راغی بیا سلام واچو نبی اسلام فرمایي چې واپس لاړ شه صلی فانک لم تصلی تاسو ته دوباره دریم ځل چې دا شنو بیا راغی سلام ځل باندې یا رسول الله تاسو راته طریقه وخی چې څنګه مونږ وکړو پیغمبر علیه السلام دی ورته د مازه طریقه وخدله چې کله تکبیر تحریم وې خف آرام سبحانك اللهم ويا بیا سوره فاتحه ويا او بیا په قرات وکړه سورۃ ويا بیا رکوع وکړه خ اطمینان سره بیا د رکوع نه چې را پاسې نو خ اطمینان سره چې دی او موکا او بیا سجدي ته لاړ شه اطمینان سره سجده وکړه سجدي نه چې را پاسې نو په جلسه باندې خ اطمینان سره کېنه چې هر یو جوړ چې په خپل ځای باندې ورشي هغه نه بعد دیمه سجده وکړه نو پیغمبر سلام فرمایي چې په دې طریقې باندې خپل موږ پوره کړی داستا موږ نو نبی رسول الله تو فرمایي چې فانک لم تصلي تاسو نه کړی دا موږ تاسو چې څنګه کوو چې رکوع نه را پاسې درې نه چې تخفیف حق تفرید سجدي او د سجدي چې کوم آداب دي هغه نه هم به خبره د منځ فرایضونه د منځ سنتونه واجباتونه به خبره په دې باندې ځان کړو حالانکه هزارو مسائل د منځ پکار چې روزمره په بنیاد باندې په منځ باندې به حد پکار چې کامل موږ ادا شي نو چې کله زموږ استاد او د امت او د معاشري ټول مسلمانانو نارینه او زنانو موږ کامل شو نو د ایمان او اسلام دا کامل شي او چې موږ ناقص وي هر یو عمل چې هغه خپل ځای باندې ناقص دی وجه ابراهيم عليه السلام دا دعا وکړه ربنا ليقيموا الصلاه لازم ربا دی موږ گزار نه حالانکه ظاهر باندې شکر بي بي هاجره شیرخوار ماشوم لپاره ورکی اسماعیل علیه السلام ته په دې وخت د مانزه داسې دغه جوړیږي چې د مانزه لپاره دعا وشي دی موږ گزار شي ابراهيم عليه السلام ته پته و چې کله زما د اولاد موږ گزار شي الله رب العالمین د دنیا او د آخرت ژوند خسته کوي په دې سره دنیا او آخرت ژوند سره خسته کوي نن اولاد د مانزه نعمت نه محروم او والدین سره د فکر دي حالانکه دغه اولاد لپاره هر قسمه د دنیا اسایش رهایش زیبایش نمایش هر یو شی موږ پوره کوو د غیر راتلونکي ژوند لپاره هم فکرمندي کوو خو چونکه د آخرت تبا کېږي لګیال د قبر تبا کېږي لګیال د منځ په حواله سره موږ د قضا کېږي لګیال دغه فکر موږ سره نه نو د عمر پلار لپاره د ټول نه زیات خبره اولاد سره دا چې موږ گزارې او دویم دعا دا وکړه فجعل افئده من الناس چې ته وکړه زړونه د خلکو دې طرف ته تهوي الیه مایل دې طرف ته چې خلک راځي او بیت الله طرف ته زړونه د خلکو هغه د بیت الله د مینې نه ډک چې راځي نو د زیبا آبادی کې ستاسو عبادت وکړي فجعل فسقط افئده زړونه من الناس د خلکو تهوي الیه چې مایل دې طرف ته د ابراهیم علیه السلام دا دعا ده چې چار کونجه دنیا کې کو تاسو ګورو د دنیا کونی نه داسې خلک فقیران درویشان غریبانان مالدار د مشقت او د تکلیف نه ډک سفر چې د برداشت کوي او التزام رسي حضرات مفسرین کرام لیکلي دي چې فجعل افئده من الناس کې د من تبعیضیه ده د بعض لپاره ده بعض د خلکو نه داسې ګرځوا چې په زړونو کې د بیت الله مینه مفسرین کرام لیکلي چې ابراهیم علیه السلام دا لفظ د من لفظ نه ویلي نو بیا د ټول دنیا تر دې پورې چې يهوديان او عیسایان ټول مذاهب ول لفظ کې د بیت الله مینه وي او بیا البته قدم کې خدل به ممکن نه وي دومره باندې ترشوي او د ټول دنیا خلق الترامات خو ابراهیم علیه السلام دعا کې د لفظ راوځي فجعل افئده من الناس بعض د خلقنا الله رب العالمین بعض د خلقنا چناو کوي انتخاب کوي د بیت الله د دیدار لپاره د بیت الله د سفر لپاره د عمرې لپاره د حج لپاره الله رب العالمین د خلقو انتخاب کوي د غیب منظوري راشي هغه خلق یې ځان ته وغواړي خو فطرتاً د هر مسلمان په زړه کې د بیت الله مینا دا د په خمیر کې او د فطرت کې د ابراهیم علیه السلام د دعا د برکت موجود دي داسې مسلمان کې دي نشي چې ځان ته مسلمان به وي او د بیت الله او د حرمین شریفین مینا د په زړه کې نه دا کې دي نشي دا زموږ استاد د هر مسلمان په فطرت کې شامل دي خدای ابراهیم علیه السلام د دعا اثر او دریم ورزقهم من الثمرات او رزق ورکوي ته د میوونه لعلهم يشكرون چې دې شکر نو دا دینه دا مسله معلومه شوه د خپل اولاد لپاره د دین سره سره د دنیا فکر اول د دین فکر پکار دي اولاد دینداري ایمانداري عقیده سمي د مانزه پابند وي د سو مصلات پابند وي ځکه چې کوم بنده د مانزه پابند وي نو خپل عبادت سره رسي او سره د دنیا فکر هم پکار دي دیم نمبر باندې دنیا ضرورت دی او دین مقصد دی نو ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه دوه خصوصال پکار دي الله تبارک وتعالى دین سره دنیا هم او دنیا دې لپاره چې لعلهم يشكرون چې دې شکر گزار بندگان شي نو معلومه شو الله تبارک وتعالى چې رزق چاته ورکړي او سره د شکر هم پکار اولاد ته چې کله یو نعمت حواله کوي رزق حواله کوي ورسره ترغیب د شکر به هم ورکړي چې نعمت باندې شکر گزار شي ځکه شکر سره نعمت ورځ زیاتیږي او ناشکری سره په نعمت باندې سوال دی